بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مرګرو د مسافر د مشرانو سره ناست یو. د شیراز بھائی والد صاحب دی، ترې دی، ماما دی او د هغوی په څنګ کې ناست ترمنځه نوید خان بھائی دی. او بیا ستاسو سره ټولو مرګرو ډېره مننه کوم چې یاره زموږ دا پروګرام تاسو اورئ او نور مرګرو ته یې رسوئ. نوید خانه ډېره زیاته مهرباني نظام الدین بھائی چې موږ له دومره مینه راکړه او ډېر زیات درانه او ډېر زیات خواږه مشران شیراز بھائی خواله راغلي وو. شپه مو تېره کړه، ډېره زیاته مینه میلاو شوه او موږ هم غواړو چې مینه ورکړو او مینه حاصله کړو. نو ډېر زیات درانه مشران دي، خبرې به نه کوو، څه به ورته ووایو. او نظم به در سره شریک کړم. د مور په باره کې یو نظم دی نظام الدین بھائی، ستا ډېر زیات خوښ هم دی او مشران هم دي. اوس هغه دغه شاعري نشو کولی. د هغې نه مخکې یو څو شعرونه چې مورې بچپن براله بیا چېرته کرانه کې، مورې بچپن براله بیا چېرته کرانه کې او ما په غېږ سملوه چې ما چېرته جدا نه کې. او دا د نفرت او ځانځانۍ ژوندون مې نه دی په کار، دا د نفرت او ځانځانۍ ژوندون مې نه دی په کار. بچپن به بیا راشي دا خوب به مې رښتیا نه کې. نظم دی چې مورې ثاني دې په دنیا کې څنګه ولټومه، ډېر ښه. مورې ثاني دې په دنیا کې څنګه ولټوم او دنیا مې ټوله چاند په چاند کړه، ستا ثاني نشته دی. ډېر ښه. زما د خپو ګوتې پوڼاقې شولې وچاودلې، زما بدن باندې باران غوندې خوله راغلله. اول د ښار په محلونو باندې وګرځېدم، د کلي خړې لارې هم مې درپسې وکړې. زه د ریښمو په ټالونو باندې وزنګېدم، خو ستا د خولې د یو بچي مزه پسې کې نشته. زما ژوند ټول د رنګینو ښکلاګانو ډک دی، خو مورې ما د ماشومتوب دور په چغو جړی. مورې چې تا به په قربان قربان راپاڅولم، مورې چې تا به مې د سر نه خپل سنګل لاندې کړو. په نه خبره به مې مورې ستاسې ضد ونیو، بیا به م د لرې نه اواز دی د بچي کولو. زما بچیه خواله راشه کنه، راشه زما سره په خلاشه کنه. بیا به سینه پورې دې ونیولم، کله په غېږ کې به دې سملولم، بیا به دې ویل تا ته قیسه کوم او په څه خبره به قلاره دې کړم. تر هغې پورې به خفه ناسته وي تر څو چې زه به دې خندولی نه ومه، تر هغې پورې به نهره وي ته تر څو چې ما به هله قلون نه کړلو. مورې هغه خبرې اوس هم یادوم، خو مورې ما په چغو چغو جړی. مورې دا ستا د سنګل خوب غواړم، مورې بیا هغه اللهو غواړم. مورې تنګ شوی یم لږ خوند راکه، مورې نوید له هغه ژوند راکه. یو غزل به در سره بل هم شریک کړم. وخته لږ په زړه پورې را جوخت مې که نامړ ده، وخته لږ په زړه پورې را جوخت مې که نامړ ده، او د څو خلکو په خوله مې که صفت مې که نامړ ده. دا هر وخت چې دا وایي چې زه په کار مې نه یي، دا هر وخت چې دا وایي چې زه په کار مې نه یي، او د دې نه ضرورت مې که نامړ ده. او په وینه را له خپې راکاږي وایي ته غریب یې، په وینه را له خپې راکاږي وایي ته غریب یې، او چې هر څه پې خرڅېږي نو دولت مې که نامړ ده. او ورګوري چې په یار ته د رقیب سترګې وباسم، ورګوري چې په یار ته د رقیب سترګې وباسم، څه کار خو ورله ګورم مصیبت مې که نامړ ده. او د مور پورته لاسونه او زما نامه په خوله وي، د مور پورته لاسونه او زما نامه په خوله وي، او نصیبه کړېدلې جنت مې که نامړ ده. د مور پورته لاسونه او زما نامه په خوله وي، او نصیبه کړېدلې جنت مې که نامړ ده. او زمونږ خړه درشل او د هغې قدم به کلی، زمونږ خړه درشل او د هغې قدم به کلی، یو څو ورځې مېلمه که او نصرت مې که نامړ ده. او مقطع د اخرې شعر یې دی چې په ما نوید چې کله ستا کوڅه او کلی بند شو، په ما نوید چې کله ستا کوڅه او کلی بند شو، په لاره کې به مړ یم بیا اوچت مې که نامړ ده. ډېره زیاته مهرباني، ډېره زیاته مننه نظام الدین بھائی، مننه. او څه د مسافرو په حواله در سره څه شته؟ ځکه چې شیراز بھائی چې کوم دی لکه په ډېره موده پس راغلی دی مردان خپل کلي ته، خپل چرچاپېر چل انګڼ ته، مشران هم ناست دي. مسافرو په باره کې زاړه شعرونه دي د ملګرو په خوښ شي.
او مسافر يم د خپل کور نه يم ډیر لري ورونو خويندو خپل پردو نه يم ډیر لري مسافر يم د خپل کور نه يم ډیر لري رونو خويندو خپل پردو نه يم ډیر لري چې پناز او پنخرو به پاسېدم چې پناز او پنخرو به پاسېدم د خپل کټو بسترو نه يم ډیر لري چې یو یو ونونی به راکوله چې یو یو ونونی به راکوله د بیبي د لاس روټو نه يم ډیر لري ماسخوتن چې براټول شو یو زګی ته ډیر ښه ماسخوتن چې براټول شو یو زګی ته د یارانو هغه شور نه يم ډیر لري او زمانه ویت په زړګي هر وخت راوريږي خو جانان استا کوسو نه يم ډیر لري ډیر ښه مننه ډیره زیاته مهرباني ډیره مننه نظام الدین خوشاله اوسئ قدرمن شئ او څومره چې موږ کتونکي ملګري دي بھائی کوشش کوئ چې د خپل وطن سره مینه وساتئ د خپل مور او پلار خویندو وروڼو سره په چم ګاونډ په چار چاپېرچل کې یو داسې مثالي ژوند تېر کړئ چې ته نه او تا پسې څوک چې کم دی یو له په دوا وکړي ماله دې مشران له ورکړئ رخصت پلي الله سپارم د خپل ځان خیال ساتئ او څوک چې په چار چاپېرچل کې د خپل ځان خیال نه ساتلی راځئ ملګرو چې موږ تاسو ټول په جمع خلاص السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته